د رمضان مبارک د ادب په وجه مجوسی ته اسلام نصیب کېدل او داغه مغفرت کېدل. علامه ابن جوزی رحمه الله په خپل کتاب کې یو واقعه را نقل کړې ده چې یو مجوسی خپل زوی په خوراک باندې ولیدو او د رمضان مبارک میاشت وه، نو دا مجوسی ولګېدو خپل دا زوی په څپېړه باندې ووهو چې د مسلمانانو مخکې ته داسې کل عام او په ښکاره باندې دا خوراک ولې کوي؟ ته خوراک ښکاره کوي، دا د مسلمانانو د عزت میاشته، دا د عظمت میاشته ده، د هغې دا د مسلمانانو مبارکه میاشته، برکت والا میاشته، نو ته د مسلمانانو مخکې په ښکاره خوراک ولې کوي؟ پټې کوه. نو بیا علامه جوزي صاحب لیکلی دي چې دا مجوسی هم په دغه جمعه کې وفات شو، په دغه هفته کې وفات شو. نو دغه ښار یو عالم په خوب کې ولیدو چې دا مجوسی الله رب العزت جنت ته داخل کړی دی او د جنت په باغچو کې ګرځي او ډیر تر تازه او خوشاله دی. نو دا عالم ته تپوس کوي په خوب کې چې الست كنت مجوسیا، آیا ته مجوسی نه وي؟ ته څنګه جنت ته داخل شوې؟ نو دی ورته وایي چې کله زه وفات کېدم، د وفات نه مخکې چې کوم دی الله رب العزت ما ته کلمه را نصیب کړله، د دې وجې نه چې زما زوی په ښکاره باندې خوراک کو په روژه کې د مسلمانانو مخکې، نو ما خپل زوی ته تنبیه ورکړه، هغه مې ورټو، هغه مې ووهو، نو د دغه په برکت په وجه باندې، د دغه روژې د احترام په وجه باندې الله رب العزت ما ته ایمان را نصیب کو او زه مسلمان شوم او بیا وفات شوم او الله رب العزت اوس جنت ته داخل کړم. نو معلومه دا شوله چې د رمضان مبارک د میاشتې احترام دا په انسان باندې لازم دی، هغه که هندو وي، هغه مسلمان وي، هر قسمه قبیلې والا سړی وي، خو هغه به د رمضان مبارک د میاشتې هغه عظمت او احترام او د هغې به پوره خیال ساتي.